بیا الله رب العالمین اور پسی آیات کې او فرمایل چې هر هغه څوک با جنت تزي د آیات مقصد هم دا دی چې هغه ځان تابع کو د حکم د الله پاک او نیکوکار او نیک عمل یو کو په طریقه د نبی باندې نیک عمل یو کو په طریقه د نبی باندې او د الله رب العالمین د حکم یې ځان تابع وګرځاو نو د الله په نسبت باندې کې چې ده ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا په دوی باندې چیرې ولا هم يحزنون او نه په دوی غمجنی یعنی الله رب العالمین و فرمایل چې جنت صرف د يهودو او د نصاراو ځای نه دی چې دوی وی صرف مونږ به جنت ته ځو بل څوک به نه ځي مونږ د جنت ټیکداران یو بلکې هر هغه څوک په جنت ته ځي چې هغه تقوا اختیار کړه زما حکم ته ځان تابع کو او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل وکړو عقیده د توحید وا او نو چې کله عقیده د توحیدی د ټولو ناول شرط دا چې عقیده و د سړی د توحیدی د انسان عقیده چې دا با د توحیدی دا غین رستو به بیا دا غن نیک عمل مقبولیږي دا غن چې کوم نیک عمل کوي نو هغه به قبلیږي نو چې عقیده د توحید و او دا غین رستو چې کوم نیک عمل وکړو یعنی تقوا اختیار کړه نو دغه خلق چې دغه جنت ته ځي هر څوک چې هغه کو هر څوک چې هر قبیله والا او هر قوم والا نو هغه جنت ته ځي اوس د دې ځنا وقالت اليهود ليست النصارى د دې ځنا د يهودو او د نصاراو اختلاف ذکر کوي الله رب العالمین چې يهود وايي د نصاراو دین صحیح نه دی دوی په صحیح دین باندې نه دي او نصارا وايي کوم ته چې موږ تاسو عیسایان وایو یا ته پیرنګیان وایو دوی وايي چې يهود چې دا په صحیح دین باندې نه دي په یو بل باندې دا تهمت لګي یو وي د دوی دین صحیح نه دی بل وي د دوی دین صحیح نه دی د دې نه الله رب العالمین دغه اختلاف ذکر کوي اصل خبره دا ده چې په د يهودو چې کوم آسماني کتاب دی هغه ته تورات وي تورات په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی او په دغه تورات کې د انجیل تصدیق وو چې انجیل چې دا به یو رښتونه کتابي او دا به د الله رب العالمین کتابي یعنی په تورات کې د انجیل د رښتینتیا خبره وا د انجیل تصدیق پکې وو دغه شانی د نصاراو چې کوم آسماني کتاب وو هغه ته انجیل وي او دا په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی نو په دې انجیل کې د تورات تصدیق وو چې تورات چې دا آسماني کتاب دی د الله رب العالمین د طرف نه چې دغه دواړه کتابونه راغلیو بلکې څومره کتابونه چې الله رب العالمین طرف نه راغل دي آسماني کتابونه نو دا رښتیاو بیا رستو پکې يهودو او نصاراو په خپل کتابونو کې چې د تحریف وکړو د خپل خوخي خبرې پکې نن باسلې او کومي چې د دوی نوې خوخي هغه ته وېستلې نو دغه شنی الله رب العالمین د دې نه د يهودو دغه اختلاف ذکر کوي چې دوی په یو بل باندې دغه تهمت لګي یو د دوی دین صحیح نه بل وي د دوی دین صحیح نه دی او حال دا دی چې دوی په خپل کتابونو کې ویل دي یعنی په تورات کې ویل دي چې انجیل صحیح دی تصدیق ته په تورات کې او دغه شنی په انجیل کې ویل دي چې تورات صحیح دی نو بیا الله رب العالمین فرمایي چې هغه کسان وي کوم چې امیان یعنی جاهلانو امیان خلقو بعضی امیان داسي چې هغه مړه د ځانه د مولیانو لانجه ده او د الله خبره دي کې به موږ څه ویو خو د دې فیصله چې دا الله رب العالمین په قیامت کې کوي نو دغه زنا دا خبره الله رب العالمین ذکر کوي وقالت اليهود او واي يهوديان ليست النصارى ندي عيسایان نصارى على شيء په هیڅ دین باندې
وقالت النصارى او عیسایان لیست اليهود ندی یهودو علی شیء په هیڅ دین وهم یتلون الكتاب او وای دوی کتاب لولی پاږي کې دغه لوست دي چې تورات صحیح دی او انجیل هم صحیح دی په تورات کې د انجیل تصدیق دی او په انجیل کې تورات تصدیق دی کذالک هم دغرنګي قال الذين وای هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهیږي مثل قولهم په مثل د وینا د دوی باندې فالله پس الله پاک چې یحکمو فیصله به وکړي بینهم په مابین د دوی کې د یهودو او نصارو په منځ کې فیصله وکړي یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فیما په هغه څه کې کانو چې ادوی فيه پدې کې یختلفون اختلاف کوونکي یعنی په څه کې چې دوی چې دا وایي چې یو وایي بل ته چې دوی په صحیح دین نه دي او دا بل وایي د نورو ته چې دوی په صحیح دین باندې نه دي وایي د دې فیصله چې دا په قیامت پر ځیبا الله پاک د دوی دا فیصله وکړي چې په کوم کې دوی اختلاف کوي. اوس په دې بل آیات کې دا خبره ذکر کړي چې خلق د الله د جمعتونو نه او د الله د کورونو نه منع کوي دې لپاره چې په دې کې د الله نوم یاد شي او وی څوک دی هغه لوی ظالم د هغه چانه چې خلق منع کوي د جمعتونو د الله پاک نه دې لپاره چې په دې کې د الله پاک نوم یاد شي او کوشش کوي په خرابوالي د جمعتونو کې او دغه کسان چې دي نو د دوی له مناسب نه دي چې دوی داخل شي د جمعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی خبره دا چې الله رب العالمین فرمایي چې خلق د الله د جمعتونو نه منع کوي ځکه دا جمعتونه چې دي دا د الله کورونه دي نو د دینه خلق منع کوي ځکه چې په دې کې د الله رب العالمین نوم یادېږي په دې کې د الله رب العالمین عبادت کیږي او بیا د هغه کسانو سزا بیانوي چې هغه د جمعتونو د الله نه خلق منع کوي دا غوی د دنیا او د آخرت عذاب بیانوي. نو د جمعه دې کې یو خبردار عالم وسعا فی خرابها او کوشش کوي په خرابوالي د جمعتونو کې نو د جمعتونو خرابواله خو په دوه قسمه دي یو دا دی چې یو جمعات ونړی د یو جمعات زمکه خراب کی دیوالونه ولونړی چت ولوران کی یو خرابواله د جمعات دا دی. دویم خرابواله د جمعتونو دا دی چې په هغه کې د الله رب العالمین د قانون د احکامو خلاف وشي او د نبی د طریقې خلاف وشي یعنی شرک پکې وشي او بدعت پکې وشي نو دې ته خرابواله د جمعتونو وي ځکه چې دا د کوم مقصد د پاره وو نو هغه پکې ونه شو د هغه په ځای پکې بل کار وشو نو دام خرابواله د جمعتونو. ومن ازلمو او څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چانا منع مساجد الله چې منع کوي خلق د جمعتونو د الله نه ای یذکر دا چې یاد شي فیها پدې کې اسمه نوم د الله پاک وسعا او کوشش کوي فی خرابها په خرابوالی د دې جمعتونو کې اولئک هم دغه کسان چې دي ما کان لهم ندی مناسب د دوی د پاره ای يدخلها دا چې داخل شي د جمعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی یعنی چې هغه کس ته جمعت تزي چې هغه د الله نه یریږي منافقان چې د هغه اکثر جمعت تزي نو په دین نیت باندې زی چې زه په دې جمعات کې ریا وکم زه په دې جمعات کې د چا غیبت وکم زه په دې جمعات کې د چا دشمنی ولټوم نو دې د پاره اکثر خلق جمعتونو تزي نو الله پاک و فرمایل چې جمعتونو ته زینو یرا د الله پاک نه اختیار کړي چې دا کور د الله پاک ته
بعضی خلق په جماعت کې فضل مجالس کوي. مثلا بعضی ځایونه داسې دي الحمدلله زمونږ ځای کې غونشتي، خو بعضی ځایونه داسې دي چې هلته ناسلیوا او د مړي چې د تعزیت هغه په جماعت کې کیږي. نو جماعت د عبادت لپاره دی، د مړي د تعزیت لپاره نه دی. او بعضی چې دینو په جماعت کې چې ناسلیوا کوي دا جماعت، او بعضی خلق په جماعت کې جرګې کوي. جماعت کې راټول شي وي د روټ خبره کوو یا د جرګې خبره کوو، پلان کې او پلان کې وران شي دي راځي چې دا خبره پکې وکړو. نه جماعتونه چې دي هغه د الله پاک د عبادت لپاره دي. او که څوک دا دیتا فضل مجالس وي، فضل مجالس ځانه په اجره کې پکار دي، په جماعتونو کې نه دي پکار. اجره جدای او جماعت جدای. جماعت الله رب العالمین دې د پاره منتخب کړل چې په دې کې د الله رب العالمین نوم یاد شي، په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې موافق ذکر وشي، په دې کې خلق ته د دین او خو دې شي، خلق ته قران او خو دې شي. دا د ناسلیو د پاره او د جرګو د پاره نه دی. بعض خلق په جماعت کې فضل خبرې کوي. یو واری په مسجد نبوي کې یو دوه کسانو هغه یو بل سره خبرې کولې، یو بل سره خبرې کولې. حضرت عمر رضی الله عنه ورته اشاره وکړه، تاسو ته وګورئ چې تاسو کوم ځای راغلی یې. نو هغه ورته وی چې موږ د فلان کې ځای نه راغلی وو، یعنی ملمانه وو بهر د مدینه نه وو، د بهر ځای نه راغلی وو. نو عمر رضی الله عنه ورته و فرمایل چې ما به تاسو لا سخت سزا راکړې وې که ملمانه نه وې، ځکه تاسو په جماعت کې خبرې کوئ. په جماعت کې پالتو خبرې چې دي د ضرورت نه سیوا خبرې چې دي، ضرورت کومې خبرې دي، مثلا د قرآن درس شو یا داسې ضروري خبره شوه، د منځ خبره شوه چې امام صاحب د منځ دغه کوي چې دا منځ په دې ټایم شو، یا بل د قرآن درس شو، د قرآن تعلیم شو، د ضروري خبرې وي. د دین علاوه خبرې چې دي په جماعت کې دا علما فرمایي چې نیکیان داسې سوځي لکه څنګه چې لرګي سوځي، خشاک ته سړی اور ولګي او دغه سوځي. نو موږ تاسو له پکار دي چې ځان د دین منع کو. نو دام د جماعت یو قسم خرابي ده چې په جماعت کې د ضرورت نه ماسیوا خبرې کیږي، په جماعت کې د نبی علیه السلام د طریقې خلاف کیږي، په جماعت کې چې دینو ناسلیوه کیږي یا جرګه کیږي. نو جماعت د دې لپاره نه دی، جماعت د الله رب العالمین د عبادت لپاره دی. بعضی مفسرین فرمایي چې د دینه بعضی مفسرینو د دینه مسجد اقصی مراد اغسته دی چې عیسایان چې وو نو هغوی د بخت نصر یو بادشاه یو ظالم او جابر بادشاه و، د هغه په مدد سره مسجد اقصی وران کړو. مسجد اقصی اوس چې د یهودو د اسرائیلو په قبضه کې دی، اوس چې د اسرائیلو په قبضه کې دی، بیت المقدس چې په فلسطین کې. نو دا جماعت وران کړو بخت نصر په مدد سره. او بعضی بل جماعت مراد اغسته دی، بعضی مسجد حرام اغسته دی مرادو بعضی مفسرینو چې مشرکین مکه به لګیدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د هغه صحابه کرام هغه به د جماعت نه منع کولو. دغه شنشیم وا په صلح حدیبیه کې دا وګړه واقعیا ده چې په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمرې نه منع کړو، د عمرې صحابه کرام منع کړو، ډېر غټه صلح شوه. بیا دغه صلح شوه، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره نه وکړي. نو بیا الله رب العالمین ورپسې دا هغه خلقو عذاب بیانوي، د هغوی سزا بیانوي چې څوک د جماعتونو په ورانولو کې کوشش کوي. او چې دینو وی الله رب العالمین فرمایي دغه خلق ته جماعت ته نه داخليږي الا خائفین، مگر یریدون کی یره دیو کی د الله پاک نه چې دوی په جماعتونو کې دغه کارونه کوي چې خلق د جماعت نه منع کوي او په دې خیال من پر ریا سره جماعت تزي یا خلقو د دشمنی لټولو د پاره جماعت تزي. لهم دوی د پاره فی دنیا په دنیا کې خزیون رسوایی ده، دغه خلق چې دا بر رسوایی په دنیا کې په دنیا کې به رسوایی دا دوی د دنیا عذاب شو. ولهم او دوی د پاره فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب دردناک وي. د په آخرت کې به دغه خلقو د پاره چې دوی د جماعتونو وراني
او جماعتونو د ورانولو کوشش کوي، خلق د جماعتونو نه د الله پاک د جماعتونو نه منع کوي، نو د دوی سزا بیان کړه چې په دنیا کې به دوی رسوایی او په آخرت کې به چې دینو د دوی دپاره ډیر لوی عذاب دی. الله رب العالمین دې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے الله مونږ چې څو وی څو اورېدو، اے الله ته مونږ له پیدا عمل کولو توفیق راکړي. اے الله پاکه د یهودو او د نصاراو د جال او د هغوی د هغه کوششونو نه مونږ وساتي. اے الله رب العالمین څوک چې د اسلام تباهي غواړي او د الله پاک د کورونو تباهي غواړي، اے الله پاک ته تباہ کی. اے الله رب العالمین څوک بیمارانی یا الله ته ولي شفای کامله مستعمله ورکي. یا الله اے الله پاکه چا باندې د چا په زړه باندې کوم شرعي حاجتونه، اے الله پاکه ته د خپلو غیب و خزانونو پوره کی. اے الله رب العالمین څوک مریضانی ته ول شفا ورکی. اے الله رب العالمین څوک قرضدارانی ته د قرض نخلاص کی. اے الله رب العالمین ته چې د زمونږ عمل صحیح کی. اے الله رب العالمین ته زمونږ عملونه د ریا نه چې د پاک کی. اے الله رب العالمین زمونږ په بدن باندې او زمونږ په کارونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه راولي. اے الله رب العالمین زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت پیدا کی. اے الله رب العالمین موږ د نبی علیه السلام د طریقې موافق کی. اے الله رب العالمین ته چې موږ لا مرګ راولي نو موږ د شرک د مرګ نه وساتي. اے الله رب العالمین په آخر وخت کې زمونږ دا کلمه په خوله قائم او دائم وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. امین.